أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کې الله اوس ترغیب تقوا له ورغی. د تقوا تقاضا را ده یو چاله د مال ورکې پسودو الله د قران حکم چې تعالی ورشیدو بس پر سرمایه حواله سود پرې ده د ایمان تقاضا ده. خالد ابن ولید عباس رضی الله عنه دوی سود معاملات کړي وو چې کله ایمان راوړو نو اولنی سود معاملات دوی ختم کړو. عباس رضی الله عنه اولنی کسو ډیر مال او پاکل کومای د سود نوې ویل مال خپل رسول مال لا کا چې څومره سود دی هغه ټول تعالی پاتې خاص کر دے بانک کی اکاؤنٹ وغیرہ داخل خلاص کی دی پسی بے دوی تحفی عطی وغیرہ دارا لے گی. اہل علم فرمائی ایل بھئی پریدیم نا زان لبی استعمالیم نا دا براوالو داراقی پغریبانانو بانے بے خرچ کی زان سپہی براوالی. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمانو آلو اتقوا اللہ داللہ نئے گئی وزرو پریدا چې باقی پاتې ده من الربا کم غټا ان کنتم مؤمنین کتا اس کی ایمانی ین بمانه دیس ده تاسو کی ایمان دی الله دی ایمان تقاضا ده سود کون کې دی کې منشي دی کې گواه لیکون کې دا ټول به جهنم له الله بوزي. ورسات او تخفیف ډیر انسانان د سود پرې غټو لګېدلی ای شرط پرې دی الله چې کوم انسان د سود کاروبار نه پریدي د شي انسان سره زما او د رسول اعلان د جنگ دی. شپږ و کسان سره الله اعلان د جنگ کړي یو پکې دار اعلان د جنگ سمانه یو معنا مفسرین کې چې په دنیا کې الله او رسول ورته میدان لروځي او وایي چې وستر آزاد څومره سخت خبره ده. به معنا دارا داخل ازما دشمنان دی الله د دشمن عمل نه قبلهم د سود خوري او عمل هم الله نه مانی. درې معنا دارا موږ الله اعلان وکړو چې اے خلکو د دې خلکو په مقابل کې و جنگيږي. یو سړی دی د سود کاروبار کې چیرته حلال بوري نه بیا خو هغه سره د مرتد غونې جګړه پکار ده تک ابوبکر چې کړي و دوی یو سړی هغه ګناه غني خو لیکن منه کیږي نه. مفسرین لګي د سره به د اعلان د جنگ دی لکه څنګه چې د باغیانو سره جنگ دی. امیر المؤمنین هغه باندې لازم دی چې دی خلکو په خلاف باندې جبهه خلاص کړي وی وجني قتل کی ذلیل کی. فإن لم تفعلوا کچرته من نه کړی شوی د سود نه الله وینو تیار شي به حربن په جګړه باندې من الله او رسول د الله او رسول څومره سخت اعلان دی. کتا سو توبه وستا طریقه توبې دا منا سړي د خپل مال بیرته ورکړي کني معلوم بسراخه غریبانو باندې خرج کا فلکم سره استاذ پر الله و رسول مال د مالونو ساسو لا تزمون تاسو هم ظلم نه کوي چې ګټواله ولا تزمون پتا سو ظلم نشي کېږي سرمایه موشوزيږي. عجیب قانون دی قرآن نه بل پرې دي چې پتا ظلم وکي نه تا پرې دي ظلم لا. ورسا کې بیان دري تا چې چاله مال په سود ورکړي ډیر غریب دی فقیر دی محتاج الله انتظار ورته وکا چې کله مالدار شو در به کی ک ډیر غریب دی الله صدقه کنه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله و ملائکه له وی چې دی بنده عمل نامه وګورا یلا ایس به نشتا بهم دغه په یو چا باندې قرض نیټه به چې پورا شو شراب غې مړ و ما سره نشته زبل میش به راګي به به شراب مړ بل میش به راګي تر دې چې ستا خو راغی الله تعالی به عزت دی لایق هم چې د سره نرمي حکم د چې دی بنده سره نرمي کړي دا د ټول ګناهونه ما معاف کړو به جنت لا څومره کې سم مسله ده. لا تحقرن من المعروف شيئا معمولی نیکی به مسپک نه غاڼي وین کان الله کچرته دا سړی چې ستانه مال اخر سره زو عسر دن خاوند تنگ سیا لازم دې پتا باندې انتظار تر مالدار ہے فنظرت من انتظار وکي
وان تصدق الله که صدقه هم کړه دا تاسو له غوړه دی الله دې غیرتی دی سړی دی رأس المال دی ورکړې په سود خونه لري لیکن رأس المال مالم نه لري بس د شورته وي چې د الله درزه لپاره مې درکار سو الله زبر ته معافي وکم زبر معاف کوم ان کنتم تعلمون که پوهیږي په پیدا ور صدقې ورسا کې تخفیف اخروی دایات حاصل لاره اے انسانانو نن تاسو دې انسان سره معاملې د نرمه وکړه قیامت را روان دي زبتا اوس سره نرمه وکما څومره عجیب استدلال واتقوا یوما ويريږي د عذاب د اورزنا ترجعون فيه الى الله شوب ګرځول شي پای کې الله لا مجور شي ویلي الله استغفر کوي خو خني مال برازي حضور بدر اولم الته مسربوجي ثم توفى به ورکړي ان شاء الله كل نفس پراري او نفس ما کسبت سزا را عمل چې کوم کړي وهم لا يظلمون پر خلق باندې مال لا يظلم نشي کېره ورسات ویل شي آیت المدائنه ډیر مسائل علماء دې باره کې لیکلي دي وګد آیات ته ده هر جمله کې بزان له فائدہ بیانېږي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم ذکر ما ملکوا بدین اند یو قرض لاجل مسمى تر نیټه معلومه فكتبوا ویلکای تداینتم ان تعاملتم بعض خلک دې دا مطلب یو شی که خرڅوي په نقد باندې او که په قرض خرڅوي بل نه قرض ودا دین دی قرض کې مقصد احسانی دین کې مقصد ایواز دی چا سره د قرض معاملې کوي نه الله وی لیکي دغه به اختلاف دی چې دا حکم واجب دی او کنه زاد المشیر وګد لیکل کړي څو دا واجب دی څو نه استحبابي دی لیکل ضروری دی وس منشي لوي جتی ولیکا وليكتب لیکل دیو کې بینکم ساسو ما بین کې کاتب منشي بالعدل فانصاف دلیل به دې کتابت ضروری ساسو په علاقه کې څه خلک پیدا شي شام کتابت وکي لیکل به کېو کی وس منشي لوي چې لیکل وکا کله کله دا کاتب پر خپل علم مان ډیر نازوږي چې مړ زغ فارغ نه يم الله جواب کې چې دا مکوا انکار دینه کې الله کاتب منشي ان یكتب بدل کولنا کما علمه الله لك څنګه چې دل خودل کړي الله څه مطلب کا په معنا دیس دی دل الله خودل کړي نو ته د الله په دې مخلوق باندې رحم وکا الله چې علم درکړي ورکړي خلق لا دیم قول لا دی لکه څنګه چې تعالی خودل کړي الله د حق هغه بلی کې کمه زیته بنا کوي فلیکتم نو دادی ولي کی وس قرض والا لوي تشروشا ز پلانې ولدا پلانې اقرار کوم دومره پیسو افغانو باندې په مقابل لري مبيعه کې د پاره د پلانې تر دې نیټه پوري دا گواهی یم لیل کې معنا د اقرار دا اقرار دو کې الذي اغه انسان علی الحق او چې باغ باندې قرض دی وليتق الله وديري کې الله نه رب او شه رب دی سمانا تقوا د تقوا معنا مفسرین کوي چې کم زیات نه کې او زیات کم نه کې د بل چا ډیر مال دی ایس ځان له کم ولي کې یا ستا کم مال دی د بل بار کې لګي لکونه الله دې کوا ولا يقص الله ان دې کمای منه د دین شي نه چوشه وساسړې چې چا باندې قرض صفیقه مقلې نبيري ولي راشي فإن كان الذي الله يكشر دا انسان عليه الحق چې بای باندې قرض صفیقه قمقلې زاد المشرق کی معنا کمزور دی زنانه دا معشوم دی څلورم دا معنا د تجارت په کاروبار باندې پويږي نه دی ویل شي باب الحجر او ضعيفا یا کمزور دی چا معنا کړي او لا استطيع یا طاقت نه لري د اقرار کولو دا فليوم للاقرار دو کی ولید د ولادت په انصاف باندې ولید رش ا دې په انصاف باندې وکیا چې ځان له خبر خراب نه کی اوس وی گواهانو نشي
واستشهدوا الله گواهانونه سید و من رجالکم ساسو رسولنا دو کسان د رجال اضافه دیو کې کوم لمانه مسلمانان کله کله نبی صلی الله علیه وسلم په یو غوام فیصله کړي سره د قسم. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله کله د ماشوم ګویم قبليږي د یو یا دوا یوځه کې چا قتل وکي ماشومان مقام کې ونه ته پوښتنه کیږي چې دا چا وژلو. کله کله د کافر ګویم قبليږي. سوره مائده کې براشي امام ترمذی حدیث پیش کړی درې ملګری په سفر روان دو کافر دی یو مسلمان دی دی ګویم شرط قبول کړه. اوس دو کسان نشنو سبکی فإن لم يكن الله موجود نشو رجلين دون علينا فرجل یو سړی او د قشان دو زنانا ممن دا چانا چاته سو کوي من الشهداء دی ګوانو ا پیش کئ یا یو د سره قسم انت ذل سره جواب د سوال دو زنانه ولې پیش کوي. حدیث کې مرضی دیني ناقص عقلم دیني ځکه ناقص نیمه مش حیض و نفاس عقل ولې ناقص دي ځکه دو زنانه د یو نارینه برابر دي مشرین مې نشي کولای دا وسوي کړي یو زنانه خبره دی یاد وځه بل به ورته یاد کی شاو کنه خوري موت دواړه نو د مجلس کې چې دا مال خرج کړ شو ابو شيخا بالکل اوس مال یاچ انت ذل من لان لا تذل کچرتا خدا شي الله یو د دین یاد به کې احداهما دا یو الاخرى دی بللا اوس ګواهان له تاکید کوي. ګواهان مسله کې دعوت کړي شو قاضي وغوښته راشه انکار مکوئ چې موږ وخت نه لړو یادا ولا یابا انکار دن کې ګواهان ازما پاتم کې چې دعوت کړي شول متاسو ستړي کېږي ان تکتبو شوې لري صغیر انداکار وړکه او غټي علاج لې ترانه ته پوري د سیمو چې مړه وړه معاملې ده یا متوسط را یا لوی ده لیکل پکار دي شوی خو پرې ده ذالکم داتا سے مقصد وړي د انصاف خبره ده د الله پنيس واقوم ډیر مضبوط دغوای لرواد نه الله ترتاب ډیر انشدي را شک به ونه کوي. ټیک نه شي تجارت دي چې دکان کې نقد او ډیر راوړي لسر پوښاواله اورېکا تدې کې لیکلونه شنه الله خیر ده الا ان تكون مگر کچرته تجارت حاضر تدیرونا چې اړوي راړوي دی لرا بینکم په خپل ما بین کې فلیس علیکم نشبتا سبحانه ګنا چوي نه لیکي عام کې لیکل کوي دی کنه وسوي چې کله وشي اخلو خرڅوي ګوان پیش کوي واشهد علی ګوانونه چې کله وشي خرڅ کوي zarar دیونی شور کې دی کاتمن منشر را ولا شهیدن غوالا څه مطلب یو سړی په مسله کې گواه دی یا منشي دی بل طرف زوروا کې دی هغه دی منشي دی گواله شو ګور نږدې نشه نږدې شوی وښنم دی الله ما شهید او کاتب دی بل zarar نو ورکی معلومه شي غیکا وشو سړی دا ظلم کوي داغه څه سزا ای وین تفعلوا الله کدا کار موکین فإنه فسوق یقینا دا به دین ده بكم تاسو پورټه چا واتقوا الله الله نو ویریږي الله تاسو تعلیم درکړې دی والله بكل شیء علیم دی الله خاص په هر شی باندې ډېر پویا دی رشد عالم دی علم ادارې ناشنا عجيبه حکمتونه بیان کړ مسائل بیان کړ د آیات کې وشو سړی په سفر روان دی مال نشتا ګروي کې نو څه طریقې ده الله اوس دا بیانې وَإِن كُنتُمْ كَوَيْ جَرْتَ عَلَى سَفَرٍ فَيُو سَفَر باندې ولم تجدوا كاتبا مندمون کې یو منشي به ګروي دا مقبوض الله قبض کړی شوی فرحان دا من ګروي شته ګرو کا علی سفر دا قید احترازی دی اتفاقی دی عام سړی په سفر باندې مال نه مقبوض را من قبض کوي دا مطلب د سړی کور دی ستاسو سره مال معاملہ ده دی وخت کې داغه نه اسناد والا ده چې کورته قبض کی بعض خلک د ګروي دا مطلب کوي
دغه دا کور وېس ما په قبضه کړي بس به استعمالوم کنه چې کله مال راکې به والم نه کم یو خرچ ګټ راکله دا سود دی د دې دا مطلب چې اسناد تازان سره واخستو نور کورم دا غره ګټه ما خپل استعمالي ځان له کور والا سبا که تکتینو تاسو اسناد دي حکومتي ستامه به دي کې چلیږي لکه عام تو نس والا خلک دا معاملې کوي حکومت والا یو کاغذ لري د شی په باره کې هغه تعالی درکې بس دام دګروي په ځای باندې کار کوي عبد الهی لکنوی به دي باره کې مستقل رساله لیکلي چې ګټه مټه هم ګوره دا بنا لې دا خو کور والا ده بای ظالمان په دې کې به ځان له کرایه مقرر کی 100 روپے هزار کور د 100 کرایه یره وی لزر به مقرر کو دام سود دی دین د اسلام کو هلی نشتا پاین امینه دامنه یو سړی پتا باندې شیخ خرج کې الله وای تاسو رمال نشتا تا ورته ویل چې زما د اسناد والا د کور د دکان چې کله مالدار کې دا برا کې هغه تعالی وي نمړ ته ډیر اعتباري شړې کته مال هیڅ امرانه کې زبته اعتبار لرم الله چې هغه بتا دومره اعتبار وکي اوس قرض ادا کا اخو دې خو مکوا پاین امنا کماندارو غنو باز استاسو الله باز نور نو ادا دي کې الله دې هغه چې امانتدار خودلې شوی دې غنلې شوی دې امانت او دا امانت وليتق الله دلانه دوی دې شربره یچاو سره امانت کې خو ولا تکتم الشهاده مبټوي گواہی چا چې پټ کړانو فإنه یقینا ګناګار دی قلب او زړه داغه والله بما تعملون علیم الله تاسو په عمل باندې پوهه دی زړی وری ویلي دې ته ویل شي رئیس الاعضاء حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار دې بدن کې او ټکړه ده چې کله داروغه ټول بدن ورو چې کله داورانی به ټول بدن وران څه شریعه وسړه دی لله ما فی السماوات رد الشرك في التصرف رب تمداري مخ کې ویل چې والله بما تعملون علیم الله په دې اساس په عمل دلته وسیلت باندې وجدات د اسمانونو نظم کې اختیار هغه سره دی دویم مخ آیات کې الله ډېر احکامات بیان کړل آیتونو کې دلته وسیلت بیانې دویم مالته ویلې کچا غوي پټکړه دا سړی ګناګار دی دلته اوس بیان دی کوي اے خلکو د زمکو اسمانونو اختیار د الله سره دی سزا به الله درکړي پریدي مچرتا لله خاص الله په اختیار کې ما فی السماوات و ما فی الارض هغه څه چې بر اسمانونو کې دی اولاد دې زمکه کې خلقن ملقن عبیدن پیدایش الله کړي تصرف پرې کې د الله دی یاد ساتئ دا مخلوق دی بندگی مال الله لوکي بل چاله بنئ وسناشنا مسل الله بیان کړه وین تبدو الله که کار کوي ما ته جساو ځانونو کې پټ کوي یحاسبکم به حسابو کی پتا سمانی دی سره الله تاسو سره پای مان الله تعالی مان مراد اختیاری امور دی غیر اختیاری محبت دی اراده دی علم دی جهاد دی شک دی شهادت دی یقین دی وسوسه دی د زړه خواطر دایا چې کله نازل شو صحابه او صفو جړل ابن کثیر فرمایي چې ټول رسول الله صلی الله علیه وی ویلی یا رسول الله الله وی کتا سو شی پټوي او کار کوي چې تاسو سره په حساب کوم مړ موږ له خډيري وسوسه لګيږي وسوسه کله دا او 10 12 کی کله د مانځه 12 کی کله د کله طلاق 12 کی کله د الله 12 کی صحابه ویل چې خبره موږ لګيږي چې موږ یې تعالی تصریح بالکل پینې شو کولای چې مړ الله نشته قیامت نشته نور عجیب خبره حدیث مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاک صریح الایمان کار ایمان دیتا ہے عبد الله ابن عباس چې ویلي وېزه چې مونږ کوم مال وسوسه لګيږي ودا خو مړ دی هود مونږ دې شي کې وسوسه نه دې بدا مقصد نه یو سړی مونږ کې او پای کې وسوسه رانه لاګه يهودي دی مقصد د عبد الله ابن عباس دی چې داغه سړی دا سړی صفا کاو شیخ عبد القادر جیلانی اغل چوي ویلي
وی موږ له اوس وسیلګي یاد ساتئ وی خلق آباد کور کې دی رکی نه کانډر کې استاد کې ایمان دی علاج دا چې لا اله الا الله وایا اعوذ بالله وایا لا حول ولا قوه الا بالله وایا امنت بالله وایا د شوا چې مړ الله ما پینې نشي نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابه له وې جوړل په دې څنګهونو باندې پرې واته صحابه ډیر عجیب خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل تاسو چې مکه کې لکه بنی اسرائیل سمعنا وعصينا هو سمعنا واطعنا ورو ساعت به دې لپاره ناسخ آیات به منسوخ دي دیم قول علماء ذکر کړی چې مراد د ایمان امور اختیاري دي عقیده را وسوسه غیر اختیاري ده دلیل په ابداع او اخفاء چې کوم یو شی پټیږي او کار کوي خو هغه د انسان په اختیار کې کنه دا پټ یو د ښکار کوي وسوسه باندې الله مونږ رانیش دغه کار وسوسه دار لګي بکیګه ما فیغفرون الله بکنه کوي لمن یشاء شال چې وغاړي عذاب ور کوي شال چې وغاړي دی الله پاریشمانه قدیر طاقت والا ورسته آیات رب مخکې سرداري ال تعالی مت هر صحابه ذکر کړه ال تعالی صحابه عظمت ذکر کې بری طریقه چې سخت الله د حکم پابند اوس مدح بیانې دویم دې مثال لري یو سړی چاله لیکلو کې اخر کې څه دسخط پیو کی باج علماء دا ذکر کړي دي ته ویل شي دعوه صورت څه مطلب د صورت پاول کې او د ورس درې ایتونه کې سوچ کوا چې کومه مسله الله ذکر کړو دا د صورت مقصد دی د سوره بقره پاول کې د ایمان مسله او یمنون بالغیب دلته به ایمان راوړو آیات دلیل به چې د سوره بقره مقصد دا زموږ د ایمان جوړول ایمان جوړ کې دینا عجیب صورت دی را فضایل اول کې بیان شوی و حدیث کې راځي دا دوا آیتونه چې د شپې ولسل کفتا او در کافری څه مقصد د شپې چې دا دوا آیتونه تاول وسل د هر قسم شرم نه دی الله بچ کیتا دویم د قران پتا باندې حق دی چې دا دوا آیتونه د ولسل حق ادا دریم د موږ در باندې حق دی نفلی موږ وکای لیکن دا دوا آیتونه چې د ولسل یاد ساته کوم حق چې د الله پتا باندې دی اپ پورا کړی شو کنه ادا شو ایمان راوړې د رسول کې الف لام حذری مراد دین محمد صلی الله علیه وسلم دی آیات دلیل په دې چې نبی صلی الله علیه وسلم مکلف دی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین رد پای انسانانو دی علماء شيوخ پیران وغیرہ عمل نه کوي ولی ولکدار رسیدلې چرته رسیدلې بس ودان العمل له ضرورت نه لري نبی صلی الله علیه وسلم تر مرګ پورې د الله بندگی کوي دا غفلار بهم کوي چې نبی کوي دی ولې نه کوي شیخ حسن جان سبیلی یو مجلس لاړو انشاء دعوت کړو آی کیو پیر شبو که پیرانم شغل لیکن اکثر ناکاره دي یک مریانو کې کم شته او بدم شته کله چې د مونږ تیم راغی موږ یې جزو مانځلا دې صاحب ویل وسه مونږ مړه مدینه کې کوم اډیر وکړ سړیو شیخ بیره مانځ ټیم چراغ موږ راځو مانځلا موږ مکه کې مونږ لسو کله چې ډوډۍ ټیم راغی وی سنجدي شو دسترخوان لر وړاندې شو ویلا سمونه ما ویل چې مونږ د مکه او مدینه کې وګیا نو صاحب ډوډۍ د دوبۍ هوټل کې وخوره ډوډۍ دلته خوري مونږ نه چې مکه او مدینه کې کوي دی ویل چې خالص درو الله ګور نبی مکلف ته ایمان راوړي سوره اعراف یو 750 کې وراشي کاهن نری بما انزل الی پاس معنی شدل نازل شوی د دربنا والمؤمنون دیگه دو قول لري یو قول چې د عتب دی پر رسول باندې دویم قول لري چې د مبتلا را کل امن بالله دی خبر ابن عاشور بری مقام کې جواب د سوال کړي مؤمنان ایمان لري په الله نو دا تحصیل د حاصل ایمان څنګه ایمان مؤمن څنګه دوباره ایمان لري اغلی کلی و مؤمنون د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو لقب دی لقب لکه مسلمون د قشا مؤمنون
كلنا من اوس تفصیل بعد الاجمال ټول ایمان راوړي ری بالله فالله باندې او ملائکتی د الله په ملائکو وجود د ملائکو شته په صفات باندې واسطه ده وکتبه د الله په کتابونو باندې ایمان لري او رسول د الله پر رسولانو درې مدرجه کتاب سلورم رسول معنا عبدیت به معنی رسول چې بندري بشر به معنی رسول به معنی امام الشرع المانی کې لیکي چې کله یو سړی د نبی د بشریت نه انکار وکي د رسالت نه انکار وکي د عربیت نه انکار وکي دا سړی وی کافر دی د ایمان نه خلاص دی لا نفرق دا جمله حالیه ده یقولون لا نفرق دیم دا جواب د سوال دی آیا د دې رسولانو مابین کې فرقي الله وینا رد يهود نو سوارو باندې يهود عزير منی عيسى نه منی نسوارا عيسى منی عزير نه منی منګه ټول منو چې دا ټول الله ساجري لیکن تفصیلی چې مکلف یو هغه محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې ذکر اسمنګ ایمان دی لا نفرق من فرق نکو ما بین دیو کس کی در رسولانو نا بین اضافت کی جمع لاحت خونه کړه دی مفرد دی نکره چې په سیاق د نبی کې واقع شي تعمیم راوړي دی کی معنا د جمع ده وقالو دی ویلی دی سمعنا من خبر واوردا او من لا سمعنا معنا قبول من کړه استاوینا من رست امر رد په يهود باندې يهود ویل سمعنا وعصينا مني او رخني منو غفرانه کدی کې اوس د فروا هم ده کې دې شي د خلکو تقصیر شوی یا الله ستانه بخنه غواړو دیم الته ویل کنه چې موږ دا کو دلته وی چې الله مو ډیر عاجز یو امام سبیلی کې اغفر یا الله موږ له بخنه وکا یا نغفر غفرانك ربنا يا رب زمون وإليك المصير او خاص تعالی در ګرځیدلې دي ته ویل شي علت ما قبل موږ زګه منو چې الله تعالی به در ګرځو ورسات کې جواب د سوال دي ثوابو چې احکامات باندې ندي کې دي چې د وس بناو الله جواب کوي چې موږ هر انسان د وس موافق مکلف کو دیم دا علت لري مخکې خبرې دریم دا ناسخ ده کنه دا مخکې د پاره وین تب دوه چرته منسوخ شي بنا بر قول لا يكلف الله نفسا نه ده مکلف کړي الله تعالی یو نفس الله وسع مگر خپل وسه پوری نه ده مکلف کړي په عبادت الا وسع اسلام فرغ قائم ده بغیر مفعول لا ما کسبت دي نفسه اثر شي کم دي کړي دی والے او په دمانه صدا شي کم د کړي دي د خیر سره ویل کسبت د شر سره ویل اکتسبت ابن عتیری کی خپل تفسیر کی دلیل ہے چې بری نیکو کې ګوره سره تکلیف نشتا دی وجنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله اغلی کی چې دی باندې تکلیف هم ویل دی پکار چې مړه دا مکلف دی ربنا دین مخکې عبارت دی قالو دی وی ربنا یا دا الله د خوانه تلقین دی قولوا ربنا دسی وای منی سمون دا مزید په معنا د مجرد د پاره د مبالغه منی سمونګه کچر د مونږه ير کړو خبر آیا خطا شو بکی ماده د نشینه قران کې راغله 500 کرت کله په مقابل د ذکر کې راځي به کله یو شی د کولې د نهونیش دنه کولې د نهوش نشان کله په هر راځي سورې توه کاف کې برش سورې مریم کې بوې چې دا د الله په صفت کې راغلي سلبن الله منیر ناراضي د یې والا نه دی سورې عرب کې ترازی پر خود الله عمدن قصدن کله الله د خوان راضي کله نسبت شیطان لګي په طریقه گمراهي کله نسبت شیطان لګي په طریقه تسلط امام راغي فرمایي هغه شی چې قصدن سړی پری دی آی کې به زم دی چې قصدن پاتنی شنه به ملامت نه عذر دی به
یا مون خطا شو شي اراده خیر کړی خو لیکن درنه ونشي یا ناجایز درنه وشي ربنا یا رب زمون مبارک علینا من اسرم بوجنا کما حملته لك څنګه بار کړی علی الذین من قبلنا پاچا چې زمون مخکری اسره منا ګناه چې بغیر توبې نه بخل کی اسره منا سپینګری خنجران شو هر چیز ځوانان شو بزوګان آیات باندې سوال دی تا خو نشته نو ولې دی مقام کې الله ذکر کوي جواب دار د نعمت په مرتبه کې ذکر کوي الله هغه خر دي ګډوډ کړه مونږه ګډوډ نه کی دی له ویل شي ختم د دعا مبارک مونږ باندې ما هغه صلات واقتلنا به چې مونږ لا پای باندې الله طاقت نشته واعف عنا بخنو کوم لرا معفو کوم لا واغفر لنا مونږ بخنو کا او رحم کوم باندې امام راغب ابن کثیر لیکي انسان درې شیانو له ضرورت لري محتاج دی عفو الله ساقط کې زمونه مغفرت لا پردی لا رحم لا آیات باندې سوال بار بار ولي وي ربنا د الله سره د مینې د وجه وسیله ده انت مولانا الا دما قبل الله تزمنګ مولای فانصرنا نصرت راک مولا په مقابل کافر قوم کې نواب سیدی حسن خان فتح البیان کې لیکلي ابن جوزی زامن مسیر کې معاذ ابن جبل بویل د دې په اخر کې امین سورۃ بقره کې امتیازات دادي اولنی سورۃ د مدینه کې اوصاف د منافقونو ذکر کړ په اوایلو د هجرت کې خاص او عام امور ذکر کړل مسله د استخلاف د آدم علی السلام ذکر کړه بیان د انعامات یو کې بنی اسرائیل باندې قبایح د بنی اسرائیل ذکر کې چې علت شو د پاره د انتقال د حکومت او د منصب د نبوت مونږ لوي تاسو ځان ساتي امامت د ابراهيم عليه السلام ذکر کې تحویل د قبله ذکر کې چې 14 میاشتې بیت المقدس منځو شو بیلاړه په بل طرف تهذیب الاخلاق اخلاق به انسان برابرۍ د طلاق اقسام ذکر کړه اله ذکر کړه طلاق رجی ذکر کې باین ذکر کې مغلظ د طالوت او جالوت واقعي ذکر کړه عجیب مثال نه ذکر کړه د پاره د انفاق په سبیل الله ترغیبا یو په سوال الله بدله درکوم حرمت د ربا ذکر کې چې انسانانو سود حرام دي آیات د مدینه کې 15 شیغین زیات احکامات راوړل دلایل د توحید راوړل 15 یو کرت لسبه د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت بیان کې په دفرا شبهات او شکم دی باندې وارد و خاص کر مبارک سليمان کی مبارک هاروت و ماروت کی مبارک لفظ راینا کی مبارک نسخ کی مبارک جبريل کی توحید ذکر کې په څلور طریقو باندې بیانونه مثال ذکر کړ تقریبا 15 مثال دي کراوړ ابن قیم لګي کتاب الروح کې عجیب مثالونه حرمت شراب ذکر کې چې دا حرام دي اره دیو کې دا هغه مظالم چې کم جاهلانو وکول خاص کر په زنانو آیت کرسی ذکر کې فیدی ذکر کې دا هغه مثال فإن الله لا یستحی کې درې فیدی واره د صحابه سوالات ذکر کړو دایو ویل کچا سوره بقره ول صلا کور کې به شیطان ناراضي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته